نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. دا سورة نساء درویشتم رکو شروع کیږي سلیریشتم رکو درویشتم ختم شوا. الله سبحانه وتعالى دا اهل کتابو عقاید بیان کو. دا یهودیانو عقاید الله پاک بیان کو چې هغه دومره سخت زړی وو، دومره سخت زړه والو چې پیغمبران قتلول. د پاسه په عیسایان راغلو، هغه د پیغمبرانو درجه دومره اوچته کړه چې الله ته رسول او خدای سره شریکان جوړ کړ. نو دواړو د خپل حدود نه، خپل حد نه هغه خپل دغه کراس کو. هغه داسې چې یهودیانو خو ظلم شروع کو چې د انسانیت قدر سکه چې پیغمبر قدر یې مونږ کو. ایته هم دومره سپکو کته او دومره حقارت سره چې راي کتلو روا وګرځول او دوی ول دومره قدر او عزت او منزلت ورکو چې د خدای سره ملاو کړ. بعینه چاوي خدای دی او چاوي د خدای زوی دی او چا سوي او چا سوي. اوس هم ماغه خبرې کوي. نو د حد نه اوتل دواړه ځکه مونږ ګوره مونږ ته الله په هدایت فرمایلی دی او هغه په سوره فاتحه کې په هر منځ کې په هر رکعت کې مونږ دا وایو اهدنا الصراط المستقیم. یا الله مونږ ته نیغ لار وښیه. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې تا نعمت کړی دی پای باندې، انعام دې کړی دی چې هغه پیغمبران دي، صحابه دي، شهدا دي، صدیقین دي، صالحان دي، مؤمنان. او بیا غیر المغضوب نه لار دا کسانو چې غضب شوی دی پای باندې، دا یهودیانو چې غضب په د خدای ته شوی، ولد ضالین او نه لار د گمراهانو، گمراه چې د خپل لارې نه بټکاو شو د خدای درجې ته رسول عیسی علیه السلام د پیغمبرانو درجې نه اوچت کو او هغه بالکل د پیغمبرانو در جنم راخته کو، یعنی عام انسان نه کم غړولو هغه چې کم دې کته لیکل. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې اوس دا ذکر فرمایي چې د دواړو عقیدې خو خدای پاک باطلې کې. اوس تر دې پورې الله پاک فرمایي چې الله پاک خود زوینا د خزینا د بیبینا او د اولاد نه بالکل پاک دی. لہذا که دا خبره وای تاسو په خپل د عیسی علیه السلام نم تاسو کوي، نو هغه به دا خبره نه کوي چې زه د خدای سره برابر یم یا د خدای زوی یم. عیسی علیه السلام په خپل هم دا نه وای، ځکه چې الله پاک دا فرمایي لن یستنکف المسیح، هرگز به یعنی هغه پدې کې یعنی شرمونه کی مسیح علیه السلام یعنی عیسی علیه السلام ان یکون عبدا لله، چې هغه شي د الله بنده، یعنی هغه ځان ته د الله بنده وي. ځکه چې هغه کله په زانګو کې ولا خلق ورغه یهودیان او امور خو د چوپ روزه نیولې و چې څنګه الله وته فرمایلی چې دا ماشوم به تاسو ته خبره کوي، دا ما تاسو سره خبرو څه حق نشته. لہذا هغه ورته چې انی عبد الله، زه د الله بنده یم، د ټول مکه دا اقرار کوي، ورسوله او دا رسول یم.
نو عبد الله دا ورته کې ان یکون عبد الله چې زدا الله بنده يم یعنی هغه هم په کې شرم او عار نه محسوسي عیسی علی السلام نه کتا اوس تاسو کې هغه هم په خپل دا وایي ادا به نه وایي د خدای دعوه به نه کوي بیا الله فرمای ولل ملائکه المقربون او نه په ملائکو کې دا څوک ملائکه شته چې هغه مقرب ملائکی دي د خدای پاک قوت او طاقت الله پاک ورکړي دي جبرائیل علیه السلام لعل پاک شپږ سوه وزر ورکړي دي او هغه یو وزر باندې دا ټول دنیا او چتول شي دومره قوت طاقت الله ورکړي دي او په سکندونو کې د اسمانونو زمکه ته براتلو وਹੀ به وروړه دا څومره رفتار د اسمانونو پورې او بیا هم هغه هم داسې نشي ویل چې موږ د الله بندګان نه یو موږ هم د الله بندګان یو ادا الله لونه نه دي چې څنګه کفارو هغه د الله لونه جوړ کړی دي یعنی هغه ملائکه د خدای پاک وې دا لونه دي یعنی دیوارو د عقیدو باطل والے پدې کې وشو بیا الله پاک فرمایي ومن يستنكف عن عبادته او څوک چې شرم کوي د الله د عبادتنا یعنی عار محسوسي چې یاره زه خو ډېر اوچت سړی یم زه به څنګه د الله ته سجده کوم او الله ته به عبادت کوم نو الله پاک څه فرمایي ویستکبر او هغه تکبر وکړي د دې خبرې نه د الله د بندګۍ نه فسيحشرهم الیه جمیعا نو ډېر زر به بیا مونږه روچت کو او رایوځای به کوځئ یعنی خپل طرف ته په یو ځای باندې یعنی په قیامت کې به دا ټول خلک ځان ته مخې ته زو دروم الله پاک فرمایي دې کې څوک هم داسې دي چې هغه بیا انکار زما ته د مخکې نه ودرېدو نه وکړي او د راپاسېدو نه وکړي یا د تقدیدو کوشش وکړي څوک به تقدیرې هم نه شي فاما الذين امنوا نو چې کله دا ټول مخلوقات ما ته ولاړ دي نو اوس هغې کې به بیا الله پاک فیصله کوي څه فیصله به کوي فاما الذين امنوا پس هغه کسان چې چا ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي وي یا کوي فیوفیهم اجورهم نو وربکي الله پاک پورا اجر دیتا ويزيدهم من فضله او بیا به مزید ورکی دیتا د خپل فضلنا واما الذين وراء کسان استنكفوا چې چا یعنی شرم کړی وي د الله په عبادت کې واستكبروا او تکبر کړی وي د الله د عبادت نه هر او شرم محسوس کړی وي د الله د عبادت نه یې تکبر کړی وي لکه دوه وجونه د الله عبادت نه کړی چې یا د شرم او د حیا نه کړی چوي خلک وایي چې دغه په سجده کې پروت دی او یا ډېر وایي چې زه خو ډېر چت سړی یم زه به ولې عبادت کوم نو وایي چې چا دا دواړه کارونه کړي وي که د شرم د وجې نه کړي او که د تکبر د وجې نه کړي وي فیعذبهم عذابا علیما نو بیا به ورکړي الله پاک دی له عذاب دردناک ولا یجدون او نه به مومي دی لهم لکه یعنې دی دپاره به څوک نه وي من دون الله ما سوای د الله پاک نه ولی ولا نصيرا نه دوست او نه څوک مددگار د الله نه ما سوا بل څوک به چا مدد نشي کولی په ورځ د قیامت اوس الله پاک فرمایي یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم برهان بشک چې راغلی د تاسو ته روښانه دلیل من ربکم د رب خپل طرفنا ستاسو د رب د طرفنا وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کړی دی مونږ ستاسو طرف ته هغه روشنی یعنی رڼا صفا ښکارېدون کې چې هغه قرآن دی قرآن مجید مو تاسو ته رالیږلی دی خپل رسول مو تاسو ته رالیږلی دی او بیا مو چې کوم دی نو تاسو ته یعنی قرآن هم رالیږلی دی فاما الذین آمنوا پس چا چې ایمان راوړو په دې باندې بالله په الله باندې واعتصموا او مضبوطی ونیول یعنی رسه د الله پاک د دین یعنی د الله په دین باندې ټینګ ودرېدو فسيدخلهم نو بیا به دی داخل کو ډیر زر مونږه کوم ځای کې
فی رحمت منه پخپل رحمت او په فضل کې و فضل او پخپل فضل کې و يهديهم الیه او هدایت بو کو دیتا دتا صراطا مستقیما خپل طرف ته د لارې نیغي یعنی دیتا وزو خپل لارې طرف ته یعنی هدایت والا لار به دیتا وخیم چاته چې څوک د الله پاک نه یریږي د الله عبادت کوي داغه په مخ کې تکبر نه کوي د الله نه شرم او حیا په عبادت کې نه کوي کنه بلکې فخر محسوسي د الله په عبادت باندې اوس الله پاک په آخر کې بیا دا ټول ګوره دغه بس بیان کو بس دا بیان ختم شو الله پاک په دې باندې خبره ختمه کړه په ورځ د قیامت بل ټول فیصله وشي بس لګیا دي دا خلک په دنیا کې چې څوک څه کوي دي بس الله سبحانه وتعالى به د دې فیصله په ورځ د قیامت کې چې چا نیک عمل کو هغه له جنتونو ته داخل کم او چې چا بد عملونه کوي به دوزخونو کې داخل کم بس کیسه به ختم شي دلته اوس یو مسلې بیان الله پاک دوباره فرمایي هغه دا چې د وراثت مسله د هغه سړي چې د هغه زوی ني نارینه اولاد ني او پلاری ني مور ني نو دا داسې شو چې صرف لونه وي یا خویاندې وي او دغه وي که نه نو هغې په د وراثت په باره کې الله پاک خبره کوي یستفتونک ستانه تپوس کوي یعنی فتوا دا نه غواړي قل الله نو ته ورته ووایې چې وی الله پاک یفتیکم او فتوا در کوي تاسو ته فل کلاله دا کلاله سړي په باره کې چې یعنی اولاد کې نارینه اولاد نه وي ان امرؤن کچریوی یو سره داسي هلکا چې مرشي ليس له ولد او دا غزوی نه وي مرشو خزوی نشتا وله اخت او دا خور وي فلها نصف نو دا غي د پاره بسوي نیم مال وي یو خورې ده بس نو د چې څومره جایداد د داغې نه به نیم چې کوم دی هغه خور ته به ملاوي او دا نیم مال به په نور اقرباو کې په تربورانو کې او څه په زامنو کې تقسیمېږي په ترونو تربورانو کې او بیا الله پاک فرمایي نصف ما ترک چې کومې پریښي وي د مال وهو يرثها او که چېرې دې ژوندي وي او د خور په داسې حالت کې مړه شوه چې هغه خورې د خور یعنی یو رور پاتې شو نو بس بیا دې د هغې وارث دی د ټول مال بیا الله پاک فرمایي چې ان لم یکن لها ولد خو که د هغې زوی نه وي اله د خورې اولاد نشته او دې صرف وارث دی نو د بیا ټول مال رسي او که چېرې د هغې زوی وي خو بس بیا خو یې د زوی رسي که نه د زوی نه خو بیا بل څوک شی نشي اخیستی اوس الله پاک فرمایي چې فإن کانت اثنتین او که چېرې وي دا خور یوې نه دوه یا د دوو نه زیاتې هر څومره چې زیاتې وي خو دوه وي یا د دوو نه زیاتې وي نو فلهما ثلثان مما ترک نو د هغې دپاره به بیا په دریو کې دوه حصې وي لکه د مال به درې حصې شي او په هغې کې به دوه د خویندو ته میلاو شي او دا یو حصه به بیا په نور اقربا کې تقسیمېږي او که یو خور وي نو نیم مال به ورته میلاو شي نیم مال به په نور اقربا کې تقسیمېږي دلته کې الله پاک دا وفرمایل نو الله پاک اوس فرمایي چې مما ترک چې کومې د پریښې وي یعنی ترک نه مطلب دا چې کوم ترکه د پریښې وي مال او دولت کوم د پریښې وي وان كانوا اخوه رجالا ونساء او که چېرې وي د ده دپاره خور او رونه ونساء او سړي او ښځې ګډې وړې فللذکر مثل حظ الانثیین نو د سړي دپاره به برابر وي د دوو ښځو برابر لکه دا ګڼ کسان وي رونه خویندې نو بیا به دوه خویندې په یو ورور باندې حساب وي چې څنګه هلته کې مخکې بیان شوی دی د عام وراثت کې یبین الله نو بیانوي الله پاک تاسو ته لکم تاسو ته ان تدلوا
دا چې تاسو گمراه نشئ یعنی د خپل لارې نه اخوا دی خوا نشئ په وراثت په معامله کې والله بكل شيء علیم او الله پاک په هر یو چیز نه خبردار دی د هر یو چیز خبر الله سبحانه وتعالى ته دی تاسو د زړونو او د ظاهر او د باطن د ټولو الله پاک دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي زموږ د اناس طریق خدای پاک په خپل درگاه قبول او منظور کړي یا الله کې په دې کې زموږ نه څه کمې کوتاهي شي وي د هغې معافي موږ ته وکړي یا الله موږ سره رحم کرم والا معامله په دنیا او په آخرت کې وکړي څومره مؤمنان مسلمانان په دې وخت کې بیماران سره زموږ نه ټولو شفای کامله عاجله ورکړي څوک قرضداران وي د قرضونو نه اخلاص کړي د چا څه شرعي حاجتونه وي یا الله د هغه خپل غیبي خزانونه پوره کړي په خپل لار کې به د لرې نزدو لپاره قبول کړي موږ نه کارونه والي چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي یا الله د ټول عالم په مسلمانانو باندې رحم وکړي او که څوک په څه قسم مصیبتونه او فتونه کې دغه مصیبتونه او فتونه ته لرې کړي په آخر کې به دا عظیم شانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم